سوال کړی دی مولانا صاحب. جی دا بعضې خلک یا جبرائیل مدد یا فاطمه مدد او یا محمد مدد وایي. وایي چې بعضې خلک وایي چې یا جبرائیل مدد یا فاطمه مدد یا محمد صلی الله علیه وسلم یا علی مدد دا وایي دا په شریعت کې جایز دی او کنه. او دی وایي چې کله څه مصیبت ورته ورسي یا څه مشکلات وي نو دی چغه کړي چې یا محمد زما امداد وکړي. د دې متعلق دوی نظریې دي. یوه نظریه دا ده چې بعضې خلک د دې د وجې نه یا رسول الله یا محمد اوازونه کوي چې هغه نه دا امید لري چې دا زما امداد کولی شي، په هر ځای کې زه زما امداد کولی شي. او اکثر خلکو دا نظریه دا نه دی نظریه، ځکه چې دا خو د الله پاک صفت دی. الله پاک په هر حال کې په هر ځای کې د انسان امداد کولی شي. او دا نظریه کوئی خلکو نشته، هغه لږ شانتې عوام دي چې دې سوچ وکړي چې زه ټول مخلوقات الله پاک پیدا کړي، هر مشکل لپاره الله پاک ته به آواز کوي. الله فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کله چې ما نه بنده ما ته آواز وکړي نو زه لبیک آواز کوم. و یا الله نو الله پاک فوراً لبیک وایي زه حاضر یم بنده سوال کوه څه غواړې. الله پاک ډېر مهربانه دی. او که څوک د الله نه سوا پیغمبر نه امداد غواړي نو دوی دې په دې خبره باندې سوچ وکړي چې آیا الله پاک خپل طاقت خپل ورکړه عطایا دا تقسیم کړې ده چې ځینې څیزونه الله پاک په خپله ورکوي او ځینې څیزونه پیغمبر ورکوي. یعنی چې خلک د امداد د نبي علیه السلام نه کله کله د نبي علیه السلام نه امداد غواړي، کله د الله نه غواړي. نو آیا الله پاک د خپل طاقت د خپل رزق چې څومره څه دي دا تقسیم کړي چې ځنه د پیغمبر ورکړي ځنه د الله ورکړي؟ داسې عقیده ده چا نه، بلکې هر څه الله پاک سره دي، چا له ورکړي نه دي، تقسیم کړي نه دي. داسې نه ده چې الله پاک خپله خدایي تقسیم کړي پیغمبرانو او اولیاء کرامو باندې چې نیم تاسو ورکړئ نیم به زه ورکړم. او که داسې یې کړي دي نو تاسو بیا دا وښیئ چې الله پاک څه څیزونه الله پاک ورکړي، اولاد، ماشومان، رزق، او کم کم څیزونه الله ورکوي او کم پیغمبر ورکوي. دا وښایي. که وایي چې نه هر څه الله پاک ورکوي نو او بهتره ده چې الله پاک نه سړی وغواړي. ځینې خلک وایي چې نه الله پاک ورکولی شي پیغمبر ورکولی شي. نو الله پاک ورکړه چې دا ذاتي بني نو الله پاک نه ولې نه غواړي؟ که وایي چې زه د نبي علیه السلام وسیله نیسم نو وسیله دې جایزه ده. که څوک وایي چې د یا الله د نبي علیه السلام په وسیلې سره د هغه په توسل سره غواړي نو خیر دی. د اولیاء کرامو توسل نسی بیا جایز دی. او که ډایرکټ دی اولیاء کرامو نه غواړي اے پیر بابا مولا راورسې ما امداد وکړي، اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ما امداد وکړي. او د یا محمد ډایرکټ ویل دا خو بیا ادبي هم ده، د قرآن پاک حکم دی چې نبي علیه الصلاة والسلام په نومونو باندې ما رابولي. سوره حجرات کې الله فرمایي چې تاسو د نورو خلکو په خپله یو بل راغواړي چې ای عبدالله ای عبدالرحمن، داسې پیغمبر علیه السلام ته آواز مه کوئ چې یا محمد. دا خو د قرآن حکم دی. بهر صورت که څوک وایي چې نه نبي علیه الصلاة والسلام د الله پاک یعنې کرامتن معجزتن نبي علیه السلام هر څه ورکوي نو هر څه ورکوي نو بیا خو الله پاک ته ضرورت نشته، نو هر څه به مونږ د نبي علیه السلام نه غواړو. که څوک وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام هر څه ورکولی شي نو بیا به مونږ الله پاک نه غواړو، صرف رسول الله نه هر څه غواړو. که وایي چې نه دواړه ورکولی شي نو تا خپله سوچ وکړه چې الله پاک نه غوښته بهتره ده که نبي علیه السلام نه غوښتل بهتره. نو دا خو هسې ما څو د عوامو مطابق خبرې وکړې. په شریعت کې دا د سره جایز نه دي چې ته د الله نه سوا چا نه غواړې. دا صریح شرک دی، ځکه چې دغه پیغمبرانو د الله پاک نه غوښتل، اولیاء کرام د الله پاک نه غواړي. د پیغمبرانو ګستاخي مه کوه، اولیاء کرامو ګستاخي مه کوه، هغې وسیله نیسه، توسل نیسه، خو هغه نه ډایرکټ غوښته مه کوه. نو دا د الله پاک توحید کې توحید مخالفت دی چې د الله پاک نه سوا بل چې نه غواړي، دا شرک دی. نو لهذا کم خلک چې داسې وایي او صریح تعبیل یې هم نه کوي نو بیا دا په شرک کې مبتلا دي. او امید زه دا کوم چې علما کرام داسې نه وایي، دا عوام دي.
علماء کرامو له پکار دي چې دا عوام پوه کړي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته چغې مه وایه، هغه نه غوښتل مه کوه، غوښتل د الله نه کوه، نبي علیه السلام تعظیم کوه، ادب یې کوه، هغه سره عشق کوه، خو د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه امداد مه غواړه، امداد د الله نه غواړه، ډایرکټ د الله نه غواړه. او که څوک وایي نه غوښتلی شي الله نبي علیه السلام هر څه ورکولی شي، نو دا دې موږ ته وښایي چې کم کم څیزونه نبي علیه السلام ورکوي او کم کم الله پاک ورکوي. او که چې هر څه الله هم ورکولی پیغمبر ورکولی، نو دا وښایه چې الله نه غوښتل بهتر دي که د پیغمبر نه غوښتل بهتر. که وایي چې د پیغمبر نه غوښتل بهتر دي، دا د الله پاک محبوب ده، بیا خو مونږ یا الله بالکل سره پرېږدو، بیا یا الله ویل ضرورت څه دی نبي علیه السلام. که وایي چې نه الله پاک نه غوره ده، نو د الله پاک نه غواړئ. دا عوام لږ شان دي په دې خبره باندې پوه کړي.